چې ډېر مهربان او رحیم دی. د پښتونخوا د وچې او د برصغیر د آزادۍ عظیم سالار خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د 48م تلین د نن د دې غمیزې جلسې ډېر قدرمن مشر د پارټۍ چیرمن قدرمن محمود خان اڅکزی په مجلس صدارت کې ناست د پښتونخوا ملي پارټۍ مرکزي ایگزیکټیو صوبایي ایگزیکټیو او قدرمنو ورونو خوندو ستاسو د ټولو په اجازه عزیزانو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د نور محمد خان اڅکزی په کور ټاټوبې په ګلستان عنایت الله کارېز کې په سن 1909 کې زیږي او بیا په جمال الدین افغاني روډ باندې په سن 1902 دسمبره د شپې زموږ ازلي دشمنانو پر خان شهید بمونه خلاص کړه او د دوی دا فکر و چې د خان شهید له شهادته څخه افغان پښتون ملت دا به یتیم سي دا د آزادۍ کاروان دا د خپلواکۍ کاروان دا به تل دپاره له مابینه ولاړ سي. مګر عزیزانو د خان شهید د سن 1908 بیا تر 83 پورې چې دا 86 کلن ژوند دی دا کمش دا ټوله پارټۍ راغونډه سو دا ټول ملګري راغونډ سو او د ده دغه 86 کلن ژوند دا تر قلم تر څوکو د ده مبارزه د ده قربانۍ د ده جدوجهد دا بیان کو. زما په خیال د دې باوجود دا زموږ د وس خبره نه ده. خان شهید د برصغیر د آزادۍ د قافلې عظیم سالارو. خان شهید چې کله سیاست ته راول میدان ته راغلی دا هغه وخت دی چې په ټوله نړۍ کې د انګریزي استعمار نمر نه پټېږي. که دلته په برصغیر کې ورځ وه په انګلینډ کې به شپه وه که هلته ورځ وه دلته به شپه وه که په عربو کې ورځ وه بیا به په بنګال کې شپه وه. د خبرې مطلب مې دا دی چې دا زورور طاقت ته د دې پښتونخوا وطن د خپل وخت چې دلته ډېر غټ نومونه وو ډېر غټ حیثیتونه وو دا که د سردارانو په شکل کې وو دا که د نوابانو په شکل کې وو دا که د علماء سو په شکل کې وو خو د هغو وینا به دا وه چې عزیزانو دا انګریز ډېر زورور دی د دې انګریز سره چې چا سر وهلی دی هغه نابوده سوی دی. خو د خان شهید افکار دا وو چې ده له کوم مسجد څخه د عنایت الله کارېز له خپل مسجد څخه کومه کلمه حق راپورته کړه او په اول وار ده د خپل مسجد مقتدیانو ته د قرآن مجید چې کومه چې آیاتونه وو دا په ترجمه شروع کړه نو د وخت حکمرانان په دې پوه سو چې په دې ایره کې دننه یو سکروټه ده دا به سهار په لمبه بدله سي او د انګریزي استعمار به له دې خطې څخه وجود ختم کړي. نو دا یې راوغوښتی چې دا ته په کوم کار اخته یې؟ ده ورته وویل چې زه په دې کار اخته یم چې دا زما دین مبین اسلام او دا ازلي کتاب قرآن مجید زه خپل ولس ته په ترجمه ورښیم. د وخت انګریز حکمران ورته وویل چې د دې وینا په لاندې
تر دې وینا لاندې اوس کروټه ده چې دا ته پوکې او سهار لمبه ځین جوړی نو خان شهید ورته وویل چې زه به دا کار کوم انګرېز ورته ویل دا کار به نه کوې ده ورته ویل چې زه دا کار کوم بیا هغه مجلس نه یادوم چې ملګرو تکرار کوي د خان شهید هغه ټوله ستړي که په ښه توګه دي په هر څه چې دي غنو صاحب چې زما ژوند او ژوندون دا کتابونه په کوم حالاتو کې ولیکل او د دغه مبارزه راغونډه کړې ده لکه ملګرو چې وویل د غازي امان الله خان د استقلال جنګ څه نیولې بیا د سلطنت عثمانیه چې د ترکانو حکمراني وه د ټوله اسلامي نړۍ یو باچا و یو حکمران او مخ په وړاندې روانو او انګرېز له لندنه دا پلان جوړ کړی چې هم به سلطنت عثمانیه له پښو غورځوي هم به غازي امان الله خان د ده حکمراني د باچایي به ختموي د دا دواړو کارو دپاره په دې خطه کې یوازې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی و چې د پاڅې راولاړ او هلته د هغه وخت دغه دپاره د چندې باندې ابتدا وکړله او دلته چې د غازي امان الله خان خلاف چې کوم دلته د انګرېز په لمسون دلته د ده په خلاف قوتونه راپورته سو خان شهید د ګلستانه څخه خپل اس په زینوله او دی بتای په دا مبارزه کې به په عملي توګه باندې جدوجهد کوی خو د هغه په نتیجه کې د څه ملګرو چې د هغه موږ هم په دې کې د تا سره ملګري کېږو وخت وځنډېدی سرکار خبر سو او دی ګرفتاره سو خان شهید یو انسان و موږ دا ټایم په لکو ممبرشپ لرو که دا د خیبر پښتونخوا د بولانه تر چتراله بیا دا ټوله عرب ور واچوه دا ټوله یورپ ور واچوه مګر نن هم زه دا وایم چې خان شهید پر موږ ټولو دروند و خان شهید پر موږ ټولو مبارزه لوړه وه خان شهید د شپږ شپېته کاله په عمر کې انجمن وطن جوړ کړی خان شهید د شپږ شپېته کاله په عمر کې ورور پښتون پارټۍ جوړه کړه خان شهید د ژوبه نیولې تر چمنه له چمنه نیولې تر کوټه بیا د پایتخت کابل څخه نیولې عزیزانو بیا تر دلی بمبئی پورې د دا ټول وطن خاورې تر پښو وتلې ارمان یې څه و غوښتل یې څه ارمان یې دا و چې انګرېز استعمار چې له کوم ځای راغلی دی دا وطن دا خاوره د پښتانه افغان ملت ده په دې به واک و اختیار د افغان پښتون ملت وي دلته به پرېدی حاکم نه وي د افغان پښتون ملت بچی به تعلیم یافته وي دا به برسري روزګار وي دلته به زراعت وي دلته به صنعت وي او د نړۍ په قومو کې به افغان پښتون ملت یو سیال کامي دا د ده غوښتنې وې او د دې غوښتنو په نتیجه کې تر 2 کاله بالا خان شهید د انګرېز او هغه ټایم د مختلف مارشل لاو د پنجابي استعماري زورورو قوتو د هغه جیلونو په نتیجه کې 2 کاله د انسان جیل یووی د مرچو میچنې واړولې د ګونۍ لباس یې واغوستی د لاهور له شاهي کلې څخه نیولې د مچ تر جیله بیا عزیزانو تاسې داسې د پاکستان جیل نو خان شهید د دې کونډو رنډو یتیمانو دپاره خپل شپې په هغه جیلو کې نه کړې تېرې او بیا تر ټولو لویه خبره دا ده چې زموږ د کوم شهیدانو دا کوم دود خان شهید په خپل سر باندې کښېښوی په 2 دسمبره سن 1903 کې خان شهید د دې پارټۍ رهبر د دې ځلانده ستوری د بر صغیر د پښتونخوا وطن د په لومړي ځل باندې خپل سر د دې کام دپاره قربان کړي بیا که د 9 اکتوبر شهیدان دي که د 11 اکتوبر شهیدان دي که د پښتون آباد سربازان شهیدان دي که د توبې شهیدان دي بیا تر عثمان خان شهیده پورې دا څه چې قافله د عزیزانو دا د خان شهید هغه دستور هغه دود چې د په دې وطن کې کښېښوی نن د پښتونخوا ملي او پارټۍ اټل کارکنان ملګري ځوانان دا ټول وګا پر دې عقیده ده چې د خان شهید لاره خپل نه کړي دا کام له دې بدې ورځې نه تمامېږي د پښتانه د بدې ورځې وجوهات څه دي عزیزانو تا غازي امان الله خان نه ومنئ تا باچا خان نه ومنئ تا خان شهید نه ومنئ تا عزیزانو
چې زموږ په وطن کې د ازادۍ د خپلواکۍ چې کوم ټلان دي تا د ملګرتیا نه وکړه نن د افغان پښتون ملت له کوم صورتحال سره مخامخ دی عزیزانو نن چې کوم حالات دي نن چې کوم واقعات دي نن چې پښتون بې کوره دی نن چې پښتون بې صوبې دی نن چې د پښتون تعصبینې ثقافت تهذیب و تمدن په خطره کې دی نن چې د بچیان د کچرو په ټپان ګرځي نن چې د پښتانه ځوانان و روزانه ټار دي عزیزانو د دې صرف یو حل دی د دې څه د نجات یو حل دی د دې یوه لاره ده چې د خان شهید افکارو څېړل سي یو واره بیا کارکنان د عید پیمانو کې چې خان شهید په کوم ارمان باندې د دې قام دپاره په کومه مبارزه باندې د دې قام دپاره کونډو رونډو یتیمانو دپاره د ولس دپاره د انسان چې په کوم اصولو باندې کومې قربانۍ وکړلې د کوم اصولو پر بنیاد چې سیاست وکړي موږ ته به یې ویلې موږ خوشقسمتي دا ده چې په خپل ژوند کې مو د خان شهید سره یو 3-4 کاله تېر کړه او په 2000 کې چې ده په ساینس کالج کې د پی ایس او له اول کابینټ څخه د له موږ څخه حلف واخیستی خان شهید موږ په هغه سترګو د ده عظمت د ده پوهنه د ده د قام سره مینه د ده د دې وطن سره چې کومه مبارزه وه عزیزانو نن هغه ورځ راغلې ده نن هغه ورځ راغلې ده چې د لر بر افغان ملت دا تور تم چې دی دا درپدري چې ده دا په دې ملک کې چې دلته سیویلین ماشاءالله ده نن دلته اوچه کلکه زورورتیا ده نن په پارلیمنت کې تاسې وینئ د بلانو په زور باندې قوانین جوړیږي د دې ټولو واحد دل دی چې خان شهید به دا ویلې عملګرو وویل چې یو سړی یو اور نر او ښځه یو اور سردار خان نواب او روزانه والا دپاره یو اور خلکو پر خندل خان شهید 14 کاله د اوږد راوړلو دپاره عزیزانو د دې استعماري قوتو په جیلو کې خپل شپې صفا کړې نن چې ووټ راغلی دی هر سړی حقداره دی او هر سړی وایي د خان مومن والا کیسه ده چې ما چا وژلی دی هغه وایي ما وژلی دی چې چیرې ماران ګرځېدل شاماران ګرځېدل پر دا خاوره د چا درک نه یو خان شهید او د ده فکر او د ده تحریک د خپل ولس په ملګرتیا باندې و انګریز ته ماته ورکړه دا ملک یې مجبوره کړی د بوټو یوه خبره نن سبا خلک په ډېر بد دغه باندې خلک چیړي زه د دې خبرې ګواه یم چې خان شهید ته چا وویل چې خان صاحب دا بوټو ملګرتیا دې ولې وکړه د ولو بدبختو په دې ملک کې دلته د فوجیانو د ماشاءالله څخه هېڅوک یوه ورځ نه دی خلاص سندی بلوچ پښتون دا ټوله تر دې چپلاخې لاندې دی بوټو واحد سړی دی چې د ولس په ووټ باندې منتخب وزیر اعظم دی د دې ملا ټینګول غواړي دې ته طاقت ورکول غواړي چې بوټو دا توان پیدا کړي چې په دې ملک کې د مارشالله او د لګولو د فوجي امریت د همیشه دپاره خاتمه وکړي خان شهید دا هر کار دا هر قدم دا هر مبارزه د دغه ولس دا